شپږمه سپاره 11 نمبر رکوع سورة المائده 9 نمبر رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فيها هدى بیشک مونږ نازل کړلو تورات په دې کې هدایت دی و نور او نور یحکم بها النبیون دې مطابق فیصله کوي انبیاء الذین اسلموا چا چې فرما برداري وکړه للذین دغو خلقونه هادو چې یهودیان والربانیون او هغه چې الله وال دي والاحبار هغه چې فقیه دي بما استحفظوا من کتاب الله هغه چې الله کی حفاظت د کتاب غواړي وکانو علیه شهدا او دوی دی په دې باندې گواه فلا تخشوا الناس ای اوریدونکي ته خلکو یره ملره واخشون ما یره لره ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ما الزما په آیتونو باندې دا ذلیل قیمت ومن لم يحكم او څوک چې فیصله ونه کړي بما په هغه سره انزل الله چې الله نازل کړی فاولئک هم الکافرون پس دکه خلک کافر دي وکتبنا علیهم فیها او مونږه فرض وګرځول په دوی باندې په تورات کې ان النفس بالنفس بېشکه ځان په بدل کې ځان دی والعین بالعین سترګې په بدل کې سترګه ده والانف بالانف او پوزه په بدل کې پوزه ده والاذن بالاذن د غوږ په بدل کې غوږ دی والسن بالسن د غاښ په بدل کې غاښ والجروح قصاص او په زخمونو کې بدل دی ومن تصدق به څوک چې په خوشحالۍ سره معافي وکړي فهو کفارة له پس دا به د ګناهونه ښکته کړي ومن لم يحکم او څوک چې فیصله ونه کړي بما انزل الله په کلام سره چې الله نازل کړی فاولئک هم الظالمون پس دکه خلق ظالمان دي وکفینا علی آثارهم او مونږه پورواله وکړه د دوی په نښو سره بعیسی ابن مریم په عیسی زوی د مریم سره مصدقا لما بین یدیه من التورات تصدیق کوونکی د دوی مخامخ تورات د کتاب تورات وآتیناه الانجیل مونږ ور عطا کړو عیسی ته انجیل فیه هدن چې په دې کتاب کې هدایت و نور او نور دی ومصدقا لما بین یدیه من التورات او تصدیق کوونکی د دوی مخامخ مخکینی کتاب تورات وهدى وموعظه او هدایت او نصیحت للمتقین لپاره د پرهیزګارانو وليحکم اهل الانجیل پکار دی چې اهل انجیل فیصله وکړي بما په هغه سره انزل الله فی چې الله په دې کې نازل کړي ومن لم يحکم څوک چې فیصله ونه کړي بما انزل الله په هغه سره چې الله نازل کړي فاولئک هم الفاسقون بس دک خلق بې حکم دي وانزلنا الیک الکتاب بالحق اے محبوب نازل کړو مونږ ستا طرف ته کتاب په حق سره مصدقا لما بین یدیه من الکتاب تصدیق کون قید دے کتاب نمخ کے کتاب ومهیمنا علیہ محافظ او گواہ په باندې فاحکم بینهم ته فیصله کو دی په منځ کې بما انزل الله هغه سره چې الله نازل کړی ولا تتبع اهواءهم ای اوریدونکی ته د دوی خواهشاتو پسې مزه عما جاءک من الحق رست د هغه چې تا خواته اوس حق راغی لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا هر یو د ستاسو دپاره مونږ یو شریعت او لار وګرځوله ولو شاء الله کچیرته الله خوښه وی لجعلکم امة واحده ضرور به تاسو یو امت کړی وی ولکن لیبلوکم فیما آتاکم لیکن لپاره د دې چې تاسو الله څه درکوي په دې کې تاسو امتحان واخلي فاستبقوا الخیرات ښېګړو کې مخکې کېږئ الی الله الله طرف د مرجعکم تاسو ګرځېدل دي جمیعا ټول فینبئکم دی به تاسو ته خبر درکړي بما کنتم فیه تختلفون په هغه څه سره چې تاسو اختلاف کولو وان احکم بینهم بما انزل الله او که چېرته دا مسلمان
فیصلو کی پاغه سره چې الله نازل کړی ولا تتبع اهواءهم او دوی خواهشاتو د کفارو پسې لاړ نشي واحذرهم پرېږدئ دی ان یفتنوک عن بعض ادا چې تاسو گمراه نکي په بعض سره ما انزل الله الیک هغه څه چې الله تا طرف ته نازل کړي فإن تولوا پس کدی مخ وګرځوي فعلم پوه شه انما يريد الله بشک الله اراده فرمای ان يصيبهم ببعض ذنوبه ادا چې ورسي دوی ته ببعض ذنوبهم په بعض ګناهونو د دوی و ان كثيرا من الناس لفاسقون او بشک ډیر د خلکو نه ضرور به حکم دي اف حکم الجاهلیت یبغون آیا دا خلق اغا جهالت والحکم غواړي ومن احسن من الله حکما سوکت زیات حکم کون که لقوم یوقنون قوم لره چې څوک یقین کوي الله نه زیات څوک حکم کون که مضبوط نشته دی